یوصیکم اللہ فی اولادکم، اللہ تاسو ته حکم کی تاسو د اولاد مبارک للذکر مثل حظ الانثیین چې د مردانه دوی حصې دي د زنانې په برابر باندې. عزیزانو دا د قرآن کریم د سورۃ النساء آیت نمبر 11 دویمه حصہ ده. الله رب العزت په دې کې لفظ یوصیکم الله استعمال کړی دی، وصیت کړی دی. لہذا دا د میراث قانون پر کول دا د الله وصیت پر کول دی، د الله حکم پر کول دی. وصیت څونه لازمي دي د عمره د الله وصیت پر کول. اور بل خبره دا هم چې دا میراث قانون څه دی، یو مفتی او د عالم ایجاد کړدا نه دی، دا د الله رب العزت خپل قانون دی چې په قرآن کریم کې الله نازل کړی دی. الله رب العزت یوصیکم الله فی اولادکم، تاسو د اولاد مبارک اولاد ولې رامخته کی؟ ځکه چې د میراث قانون الاقرب فالاقرب، در ټولو زیات قریبي رشتہ دار به په میراث کې در ټولو اول حقدار. قریبي رشتہ دار څوک دي؟ یو اولاد دی، بل مور پلار دی. ځکه چې دا بغیر واسطه رشتہ داری ده، دلته بل واسطه نشته. خالا ماما کا زامن ماما زامن په دې کې ډېری واسطې دي. په مور په پلارو په اولاد کې واسطه نشته، دا د ټولو قریبي رشتہ داران دي. په میراث کې به اول د دې حساب کیږي، او قرآن کریم هم د دې اول حصہ بیان کړی ده. دویمه خبر عزیزانو، الله رب العزت په دې کې فرمایي چې د انسان چې اولاد وي دا هغه د نر دوی دي، یعنی مردانه دوی حصے، دا زنانه یو حصہ. چې زنانه ته هر څو حصہ ملاویږي دا هغه ډبل حصہ، دوګنا حصہ، زیاته حصہ د نر ده. اور دا څه د اسلام خلاف، د عقل خلاف کار نه دی. دا څه د ښځې سره ظلم او زیاتی نه ده چې خلک وایي ښځې ته کم ورکوي نر ته زیات ورکوي. نه عزیزانو، دا د الله رب العزت حکمت او بصیرت دی. د ټولو ذمہ داریانې د پر نر دي، پر مردانه باندې ټولو ذمہ داریانې دي، پر زنانه باندې یو ذمہ داری نشته. یعنی کاروبار کول، پیسې ګټل، کور خرچه مرچه برداشتول دا د زنانې کار نه، دا د نر کار دی. لہذا ځکه د نر حصہ زیاته ده. دغه رقم مهر ورکول، دغه رقم نور ډېرې کیسې چې دي، کور پیدا کول، د بچانو دپاره تعلیم نظام کول، دا ګرد پر نر باندې دي. لہذا ځکه اسلام او نر ته ترجیح ورکړې ده. دا د اسلام خلاف سازش دی چې اسلام ښځو ته اوقات نه ورکوي. دویمه خبره ده چې د زنانو خو درې ځای حصہ ده. د میړه په مال کې هم حصہ ده، خپل حصہ خو دا چې ده د میړه په مال کې هم حصہ ده، شاته د مور پلار په مال کې هم حصہ ده. کې میړه نه په خسرګنی په نور رشتہ دارانو کې هم حصہ جوړیږي درې ځای پورې. لہذا په دې وجه باندې د ښځې دوه درې ځای حصہ جوړیږي. په دې وجه الله رب العزت د نر حصې دوی شدي، د زنانې حصہ یې شده، ځکه چې په نورو شاوخوا جزئیاتو کې د دې حصې الله رب العزت مکمل کړي او پر کړي دي. درېمه خبره په دې آیت مبارکه کې الله رب العزت چې بیان کړی دا هغه دا ده چې میراث و چاته ورکول کېږي و هغه انسان ته د الله حکم دی چیرې چې د الله احکامات. کله چې د مذهب او د ایمان اختلاف راسي بیا میراث نشته. که زموږ خلک وایي چې نافرمانه سي، نافرمانه ته نه، نافرمانه خبره نه ده، کفر د اسلام خبره ده، یاد ساتئ. وای زما زوی زما نافرمانه دي ځکه زه میراث نور کوم. ستا زوی چې هر څو ستا نافرمانه سي، میراث کې حق سته الله بیان کړی دی. لہذا څو پر ستا زوی مسلمان دی، ستا وارث دی. کافر سو بیا نشته، د کافر د مسلمان په آپس کې د میراث رشتہ ختمه ده. اختلاف دارالاسلام دارالحرب، په دې اختلاف باندې هم یو سړی په دارالحرب کې اوسېږي، په داسې ملک کې اوسېږي هلته اسلام یو شی نه پرېږدي. یو سړی په داسې ملک کې اوسېږي چې هلته اسلام شته، لہذا په دې وجه باندې هم میراث نشته. دریم قاتل مقتول چې په آپس کې قتل سره وکړي، پر دې باندې هم میراث ختمېږي، میراث حصہ نه جوړېږي. زموږ د قتل کېږي دغه دپاره چې میراث حصہ پیدا کړي. ورور قتل کېږي د دې دپاره چې میراث ما در پات شي، پلار قتل کېږي د دې دپاره چې میراث ما در پات شي. او دا ظالم خبر نه چې د قرآن فیصله ده چې قتل وکړي میراث ختم شو، د میراث رشتہ ختم شو. څلورم نمبر غلامي ده. دا غلام کوم تصور چې دی هغه په دې دور زمانه کې نشته. پنځم نمبر باندې نبی علیه السلام یا د نور انبیا او اولاد د هغو میراث کې حق نشته، ځکه د انبیا او مال چې هغه میراث نه، هغه د امت په نوم باندې صدقه د میراث د یو حصہ الله رب العزت نن بیان کړه. تفصیلات به ان شاء الله مختم روان الله تعالی دام.